کی الکتب والابواب پدې طریقه باندې کتاب را جمع کړي لکه څنګه چې فقہ کې دا د متقدمینو طریقه و. نو د امام بخاری په دې کتاب کې الکتب چره دا لسکم سلی په یو شماره باندې او د بعضو په نی باندې دریکم سلی کتاب لکه کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطهارت، علاج القیاس. اور ابواب شریف بدر کتاب کے بھائی کے مختلف نسخے دی عام نسخوں کے ابواب دی برے کے سلور ذرا اور بازو شریف باز ابواب ساخت کڑی کا نا حدیث نہیں ساخت کڑی وہ ابواب ساخت کڑی ناغی دری ذرا 350 تھی. داخو ابواب دی بکی دارنگ احادیث ټول سرد تکرار نہ لیکن مقرر احادیث بڑی گڑی زیاد تھی خدا ساتھ گورے تکرار من کل الوجہ اسی حدیث کی نشتہ ہے گرو سبرائشی وزے کے دے ہوئی کہ زو ما ارادہ کړی چې په خپل کتاب کې به حدیث مقرر نه راوړم نو خلک بیا څنګه اراده تا کړو نو خبره ټیکو کنه مان 10 حدیث چې یو سندي یو الفاظی بیانی داسې نشته مقرر چل لکه قرآن کریم کی قصې مقرر خو نشته ولې تعبیرات بدل را بدلی کا نو بار صورت ټول حدیث د کتاب کې هغه وزرا 255 دي وزرا 255 کم چې تکرار ته نه لري کې نا اکثر ویلی غیر مقرر بیا سلور زره دي دا نیمه ته تقریبا ټول مقرر شول هغه تکرار ظاهری چې ورته وي ا دومره چې د بری کتاب کې 10 روایتونه چې په غیبانه نقد کړي شي وي سخل کو دغه پر روایتو تنقید هم کړي ناگر چې نقد والا حدیث د په کتاب کې یو سلسی نو بعد قمقل اوس ما غراوالی چې ګورده حدیث باندې اعتراض دی باندې نا داغي جوابونه چې حافظ ابن حجر کړي په مقدمه د فتح الباری کې د بخاری هډیر شي شرح دي شپږته د موږ سره شته او مشهور شرح او ډیره خاصه شرح هغه د ابن حجر کتاب دی فتح الباری چې ورته وي دغه بازی شوکانی تا امام شوکانی یمن کې تیر شوی هغه د شاید د بخاری شرح اوري نه لیکي لکه نیل الاوتار لیکل ناغوت لا ہجرت بعد الفتح فتح نرسو ہجرت نہیں مانے چې فتح الباری شته نو بل کتاب دا ہجرت نشته مطلب دا ایک کمال بیانولی اگر دانه چې بای کی فتح الباری کی هیڅ نقصان نشته ولې بنده کتاب دشته وکي اور اکمل په شرو کی دغه شرح ناغد کتاب په مقدمه کې د دې ټول اعتراضونو جوابونه کړی دي دا چې اعتراضونه کړی په امام بخاری یو سلس اعتراض اور هغه حاصل جوابدار ہے چې ټیک د امام بخاری مثلا یو راوی راوړی دا راوی چې په دې کې اختلاف دی د بعض خلکو په نی باندې دا ضعیف دی لیکن امام بخاری په نی باندې ضعیف نه کنه ولې د اصحاب الرجال کې نه حساب سي نو ماندا سے حدیث او دا سراوی د په کتاب کې نشته چې بل اتفاق منتقدی استعلان خبره او کله چې بل طرف ته ویلی شو چې ټولي دنیا اتفاق ته پدې چې دا صحیح کتاب دی مطلب دا شي چې د راویانو باندې چې چا کلام کړی کلام بے ځای دی دراویانو په لحاظ باندې
ټول راویان چې امام بخاری دا نه په دې کتاب کې روایت کړی دی د استاد یا د استاد الاستاذ علی هذا القياس 483 کسان مپای کی پاتیاو کسان باندې کلام دی او ماته یا کلام ابن حجر وای چار کلس امام بخاری هغه صاحب د دې صحیح کتاب دی او خاون د نقد جرح هم دی نو دا دې چې چا نه روایت وروړي دا دلالت کی پرې باندې چې دا هغه ته عادل وي کنه چې دا راوی عادل د کیس نقصان نشته نو قبل صاحب د چا په نیمه نقصان یې دی کنه دیو جناب الحسن مقدوسی ویلی چې کوم راویان امام بخاری ته روایت راوړي دي هاذا اجاز القنطره دا عبارت ویلې دغه راوی د پول نه پورې شه دی د پول نه پورې کېدل مراد څه مانک خلق په اعتراضونه کوي نو د اعتراض کوونکی د اس التفات مکه او غلط کوي جاز القنطره نو باز خلق چاہیے چې بری کې متکلم فی راویان شتره اتیا کسان دي صرف راویان دي دا نه چې حدیث پکې متکلم فی دی نو دا غنه دا نه معلومی چې بس امام بخاری صاحب د نقد شو په باندې اعتراض تا ایو مولایل جو بخاری کې ډیر شی راویان دي چې پای باندې نقد او کلام شته او متکلم فی دی سړی ما ځویلتا په سواد کې نو موته دغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ متکلم فی دی بلکہ اللہ متکلم فی دی د خلکو خبر تو سے اعتبار دی چې څوک د الله مبارک غلط خبرې کوي څوک د رسول مبارک کړي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک تاسو تاریخ وګورئ تاریخ بغداد چې خطیب بغدادی سو سفید آپ بدای کی لیکلی بیا سو سفید آپ کمالات کیوں لیکلی دے ته متکلم فی وی کنه د خلکو کلام تو سے اعتبار حقیقت ته اعتبار دے یا دا سړی متکلم فی من ضعیف دی فی نفسی او کنه خدا حدود یو باب ما ذکر کرتا چاہتے ہوئی سیرت د امام بخاری اور دا کتاب ذکر قدویم عنوان دے فقاہت دے امام بخاری لیکن مخکې تما ثابت کا چې په خپل فقيه مجتهد دی ډېر چا مقلد نه دی نو د دې تحقیق دا دی چې فقه څه ته وایي فقه تحقیق العلم والفهم علم و فهم پائے کی تحقیق و تدقیق تم مقام د فقہ وئی دعوت انشاءاللہ دا باب کیوں ہے کہ رادری درجی دی بنی زبان یو علم دے یو فهم دے یو فقہ پہاڑ علم کی دا سی خبری علم میں اصل کی فهم بدل سرنی باب فهم حاصل کی فهم پسیب الفقاحت تے نو تحقیق د علم و د فهم دا تدقیق دیتا اصل کی فقہ ہوئی اور دا استخراج ہوئی خبر رئیستل حکم رئیستل حکمت رئیستل قرآن کریم کی لفظ فقہ دا شل کرت راغلے فی قاف ہے اور قرآن کی بہتر ازدار جدا کہ قرآن ویلی مشرکان و منافقینوں کی فقاہت نشتا لا يفقهون لا يفقهون لا يكادون يفقهون قولا لهم قلوب لا يفقهون بها قوم لا يفقهون الى آخره بیا قرآن کریم کے شتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی ذریعے آیاتونو تصریف و تفصیلوں لے کرے فصلنا الآیات صرفنا الآیات ولعلهم يفقهون دا دے پاری چتا سو بڑے آیتونو کے تفقون کار واخلے گا لعلهم يفقهون لقوم يفقهون
دارنگ قرآن کریم کی ذکر ویلی چې مطلوب د اهل علم نصر تفقه فی الدین ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين تاسو علم د پاره ولې نفر نه کوي اسی علم نه چې اسی لرشي کتابی زدکه نہ تفقه سره به حاصل ہے قرآن و حدیث کی تفقه حاصل کے یا قوم د لرشي نو بیان کې اگر دیو جن قرآن کریم کی تو قول د نبی باندې پویدل ته فقہ ویل کنه تو قول د نبی پویدل موسی علیہ السلام کلام کشتا یفقهوا قولی یا اللہ زما سینہ کلو کی زما امر آسان کی ولی دا زما په خبره چې دا خلق زما په خبره پوه شي نو د نبی په خبر باندې پویدل ته حدیث وی کا د تفقاحت ہوئی خیر بار صورت په اصطلاح اهل علم کی فقاهت سره اخمول استخراج د احکام شرعیه دا دله شرعیه او دغه درجه کې چې کوم انساني ناغتا اهل الاجتهاد وي هغه اهل الاستنباط وي اجتهاد استنباط شریعت کی منع نه کنن بعض خلک وی چې استنباط نشتا دا خو احناف وی چې له 300 کال ندی خو اجتهاد دروازه بند درته ولی بند ہے الله خو نه بند یا او لعلهم يفقهون تسوده سے قرآن حدیث زکه چې فقات در کې راشي دغه توي درجه د استنباط او د اجتهاد چا کی زیاتی چا کی کمی او فقيه یا چاته ویل کی المجتهد تا دیو جن فقہ کی ملي کلی چې مقلد تفقيه نه ویل کی دا سے مجازن و اداره فقهاء او کتابونه هغه د مقلدینو کتابونه فقهاء مجتهدین ته وي په شامی کې مې وزيري کړي لا عبرت بقول غیر الفقهاء دا معنی غیر المجتهدین مجتهد نه علاوه بل یو تن چې پلان کې مفتی صاحب دی او پلان کې فقيه صاحب دی قول ته اعتبار نشتا با صورت په فقہ کې فقاهت ای استعمالی د پار د اجتهاد د درجه د اجتهاد دی نو مخکې د مصادر د امام بخاری فقيه دی او علماء متفقيه ویلي تاریخ بغداد کې لیکلي کله چې امام بخاری بصری تراغه د بصری اولو عالم بندار ورته او اليوم دخل سید الفقهاء الى البصره نن د مجتهدینو سردار راغې زموږ بصری کلی ته دارنګ علی ابن حجر ویلی کہ محمد بن اسماعیل البخاری زما پنځ باندې ابصرهم وعالمهم وافقههم هم ضمیر التنور فقهاء تراجه کوم محدثین ابو زرعه امام دارمی دا اگر چلوې محدثین تیر شي دي او په دې ټولو کې امام بخاری افقاه دی نورم داسې اقوال شته نعیم بن حماد عوام یو محدث ته هغه محمد بن اسماعیل بخاری فقيه هذه الامه دا د امت فقيه دی علماء مکه په وخت کې هغه وی محمد بن اسماعیل امامنا او فقيهنا او فقيه خراسان دیو جنا لکه مخکې ویل شو د اهل حدیث امام څوک دی من امام بخاری دی کنه دی فقيه دی دای دیو د اهل حدیث او فقہ کتاب کم دی دا بخاری دی دا کتاب د اهل حدیث او فقہ کتاب د شاګرد امام مسلم هغه د مبارک ویلی چې لا یبغضک الا حاسد واشهد انه ليس في الدنيا مثله امام بخاری تاسو به بغض نه کی مگر اسړی چې حسد نه کی از گواہی کوم چې دنیا کې ستاون ته نشته نو علماء د ویلی افقه خلق الله د فقاهه څنګه معلومی دي شارحین لیکلي د بخاری
چې فقه الامام بخاری فی تراجمه د امام بخاری فقاهت داغه په تراجمو کې معلومي ځکه تراجم د امام بخاری ډېر ګران دي دا فهم سره مشکل دی ځکه پای کې د فقاهت ته ده مسله راو باسي نور بسې حدیث راوړي ا د دې وجنه بازو د بارک دا شعر ویل دی اعیا فحول العلم حل رموزها ابداه فی الابواب من اسراری اعیا فحول العلم ستړي کړي عاجز کړي دي ځوانانو د علم لره حل رموزها حل رموز تراجم کم چې د ښکار کړي په بابونو کې من اسرار رازونه خلک وی حیران دي ورته او عثمان علی کلی دا چې فقاهت امام بخاری په دوه طریقو سره دي فقاهت د پاره دوه طریقې دي او کتاب کې دوه طریقې موجود دي یو طریقه هو استنباط اجتهاد دے بنفسه پخپلا سمانا یو حکم ذکر کی په ترجمه الباب کې اور پسې حدیث راوړي نو مقصد دا دی چې دا مسله شو دا حدیث شګن دا حجت شو نو کله چې مسلې لپاره حجت ذکر کی نو دلیل شو بری باندې چې دا د فقاهت ته دا خو اکثر بابونو کې داسي کوي اگر چې حجت کې بده رسو احادیث معلقه ذکر کوي په ترجمه الباب کې اقوال صحابه ذکر کوي اور رسو بیا حدیث مسند مرفوع متصل و ذکر کوي دا کتاب کې ډیر دي لکه د باب یې خیر باب او ابوال الابل والدواب والغنم ومراب الزوا دا باب دی باب کې مطلب سړي چې دا پاک دي اور دلیل پائے باب کی ترجمۃ الباب کی دا ابو موسیٰ اشعری عمل ذکر کر دیں اب رسول تراشی دے مسئلہ کی اور پسی حدیث دا عرینین ذکر کرے حدیث مرفوع متصل لے گئے دا آغا استدلال کرے امام بخاری دا دین استدلال کر دے مسئلے لے چدا ابوال پاک دی نورم دا سیڑی ربواب دی یو ځای ذکر کړي کله چې وبن نه او خور نه نه وخت وتاو څه کوي مثلا فاقد الطهورین او توي ترمذی کې ورته راځي نو پای کې دا حدیث راوړې د صحابه چاغي یو ځای کې چې وبن نه او خور نه خور خو وي خو لیکن تیمم نازل شي نو دا څه چې خور نشته کا دې څه جل کوم ذکر ہے کا دا مسله د مستنبط کړي کہ بس زدہ مسلک دار ہے اگر سپاہی کھڑی رقوال بور ہے فاقد الطہورین کی د فقاهت هو یو طریقه دا براہ راست دی او نسنا مسله رئیستل قدویمه طریقه سره هغه ته الاقتداء وي فقاهت علی سبیل الاقتداء لك فبهداه مقتدی اوس دا مطلب نه چې نبی سلام ته مقتدی شه آیا اقتدار راشي نو خلق وي دي نه تقلید ثابت شي بیا نبی مقلد شي بے شرم خو یو نبی مقلد بے شرم نه اقتداء لیکي موافقت تا دا کسان سره چاہیے حکم په دلیل باندې متفرع کړي چاہیے حکم په یو دلیل په یو حجت باندې متفرع کړي امام بخاری اغسر موافقت کی چې دې دلیل نه دا مسله زما په نظم ثابت ده حکم ذکر کی او چې فلان کی امام هغه د دې حکم د پاره پلان کې حدیث ذکر کړي بس دا ماته مخه ده دې تقلید نه ویل کی مثلا یو سره ادي امام ابو حنیفه قول راوالی او غسر را حجت راوالی او حجت واقعي صحیح او چې دې قول سره موافقت کوم دا نه چې مقلد شي امام دا حجت به روان شي او دومره چې دا حجت د دنه مخ کې امام پیش کړو دا خبرم د امام بخاری په کتاب کې ډېر رشتہ ہے ځکه دا یو باب وروړي په کتاب العلم کې
المناوله یو بل ته کتاب ورکول یو بل ته خطونه لیگل په حدیثو کې د دې لپاره یو حدیث به ذکر کړي چې امام حمیدی دا امام مکه د استاد هغه د مناولې د جواز د لپاره د مکاتبت د لپاره حدیث د نبی سلام ذکر کړي فلان کې حدیث نو دی وی چې زما هم دا مسلک دی زم دا غوړه کوم دا نه بل مسله په کتاب العلم کې راوړي چې شاګرد لګي قرات او پیش عبارت پیش کی استاد تا استاد وګي خي او د شاګرد چې حدیث وای اخر کې استاد وته یې چټی کړه نو دا سره دا شاګرد سے معنی سند حاصل کړه د دې لپاره کم حدیث دلیل له نو وای چې دې لپاره امام حمیدی دلیل پیش کړي حدیث د زمامه بن ثعلبه او سورایش دارنګ یو بل مسله وروړي چې جمعه په باندو کې دارنګ بخاریو کې جمعه شته باب الجمعه فی القرآن المدن انته یو حدیث راوړي کلکم مسئولون عن رعیتی بیاوی د دین امام زہری ابن شہاب زہری استدلال کړو د جواز د جمعې د پاره په هر ځای کې بس زم دا استدلال کوم زم بری دلیل ده دا طریقه وی ده نو معلومه شي چې د فقیر او د کتاب فقه ده او د فقه طریقه ده یا بس حکم وروړي ورپسې دلیل وروړي او د فقه ویګه د اجتهاد وی نو کڅوګ د امام بخاری کتاب پسې زی نو دا علی سبیل التقلید نه چې امام بخاری تقلید کوي نه امام بخاری مسله ذکر کړه او سره دلیل لاوړي او صحیح دلیل نو په دلیل سره ستا د یو سړي مسلې په روان شو دا تقلید نه دی د اقتدا وي نو دا اوس نورو کوم دا مسله ده یو سړي امام ابو حنیفه فزیزی امام شافعی فزیزی څنګه چې کله دای کتاب ویني چې دا حکم دی او دا دلیل دی او دلیل او تواقی صحیح معلوم شونه بس دا هغه بس روان شو دی د تقلید نه لیکي دې ته اقتدا لیکي خدی باب کی اوله مسله ارګل چې موږ ویل چې تراجم د امام بخاری پدې کې د دلیل فقاهت ته نو بعض طریقې تاسو ته پیش کوم چې د آداب فی التراجم الاداب فی التراجم دا عنوان